کیږي. رسول الله مبارک ځوان دی، ځوانۍ کې دی، 15 کال عمر یې دی، او رسول الله مبارک د خانه کعبې په تعمیر کې شامل شو. ټول لګیا دي، خپل خپل کار کوي، څوک ګټې راړي، څوک څه کوي. رسول الله مبارک هم پای کې خدمت کولو. رسول الله مبارک وفرمایل چې ما ته هغه وخت یاد دی چې ما هم هغه ګټې راړي، خو چې خلکو ګټې راړي نو هغه وخت سره دا باک نه و چې څوک بربند دی څوک پټ دی. نو رسول الله مبارک چې وکتل نو ټولو خلکو خپل لنګونه لرې کړي وو، د خپلو اوږو ته ایښي وو چېرې دا ګټه پرېږدو چې دا زمونږ د اوږه خوږ نه کړي. وی حضرت عباس رسول الله مبارک فرمایي ما ته ووې چې ورواره تم دا خپل لنګ راواخله په دې خپل اوږه باندې کېږده او ګټه پې کېږده چې ستا دا اوږه نه خوږوي. وی ما هغې ته غاړه کېنښوده. حتی حضرت عباس رسول الله مبارک په دې مجبوره کولو چې خامخا به دا کار کوي ځکه ستا اوږه به خوږ کړي دا ګټه. وایي چې رسول الله مبارک خو اراده نه کوله، خو چې حضرت عباس بالکل مجبوره کړو په دغه وخت کې رسول الله مبارک بېهوشه شو چې راپاڅېدو، خانه کعبه سر ته رسېدلې وه، خلکو آباده کړې وه. خو د رسول الله مبارک عورت او کشف عورت چرې ظاهر نه شو. چا ووایي چې یاره رسول الله مبارک چا ولیده. په ماشوموالي کې رسول الله مبارک با حیا با کرداره پاتې شوی دی، او بعد از نبوت د رسول الله مبارک اخلاق، عادات، اطوار په مقابله د هغه کې یو لعین او بیا داسې سړی چې هغه په انسانانو کې یو ناقص انسان وي، یو سپیره انسان وي، د خبرې اړو ستوک نه وي، یو وخت یو خبره وکړي بل وخت بل خبره وکړي. نو زما د محبوب رسول الله مبارک نه وروسته د دې خبرې هغه قابل نه چې هغه د نبوت دعوه وکړي. د هغه په مخ باندې توک شه چې د رسول الله مبارک نه وروسته د دې خبرې دعوه کوي. حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي، دا یو حدیث وام بیا بس کوم، وایي زما د انبیاء علیهم السلام مثال داسې دی. غالبا علماو به کیدای شي چې ویلي وي اوبه ویم لکه یو لوی عمارت وي او هغه عمارت ته خلک ولاړ وي، وایي ډېر ښکلی عمارت دی، یاره ده څومره ښایسته عمارت دی. یو راځي په هغه عمارت باندې بحث کوي دا ډېر ښکلی عمارت دی، خو پورته وګوري په هغې کې د یوې خښتې ځای خالي وي. نو هر انسان چې راځي نو وایي یاره ډېر ښکلی عمارت دی، خو کاش که دغه یوه خښته پکې وه، دا یو خښته پکې وه. رسول الله مبارک فرمایي دا عمارت د انبیاو عمارت دی، یعنی دا انبیاء علیهم السلام دي. د انبیاو علیهم السلام کردار ډېر ښکلی وي، ټول خلک راځي هغې ته ګوري، خو چې دا یو ځای پکې خالي ویني وایي چې کاش په دې ځای کې خښته پرته وي. رسول الله مبارک فرمایي دا خالي ځای زیم زما په راتلو باندې به الله رب العزت دا عمارت مزین او منور وګرځوي، زما نه وروسته به دې عمارت کې هېڅ قسمه قصور پاتې نه شي، هېڅ قسمه کمی به پکې پاتې نه شي. زه هغه خښته یم چې په ما باندې دا عمارت پوره کېږي. ما یو ځای کې خبره کوله، ما د دې قادیاني مثال داسې شو لکه دې ښکلي عمارت باندې څوک ووایي چې یاره یو ټوکړه خښته وه او هغه پې پرته وه د چا نه پاتې شوه، نو هر یو چې راځي وایي ډېر ښکلی عمارت ته، خو دا ټوکړه خښته ته لر کوي، دا خو ډېره بده پې ښکاري، ډېره زیاته بده پې ښکاري. دا غلام احمد قادیاني د هغې کږې وږې ټوکړې خښتې په شان دی چې د ښکلي عمارت په سر باندې پرته نو بده ښکاري. د نبوت په عمارت باندې ولې دی کېښودل شوی دی؟ چا ویلي دي چې دی پې دغه ځای پروت دی؟ دی که وایي چې د دې ځای هم دی پې ډېر بد ښکاري. ما چې دا وویل یو مشر بابا و، وی تا دا ووی والد صاحب دې بل څه ویلي؟ ما څنګه؟ وی هغه وایي چې د دغې عمارت په ځای باندې ستاسو خوښه ده چې بل څه راشي؟ وي موږ وایي چې نه. وی هغه وفرمایل د غلام احمد قادیاني مثال داسې دی لکه د ښکلي عمارت د پاسه چې څوک اراده وکړي چې د دې د پاسه یو څپیاکه ږدم. قادیاني خو څپیاکه دی، ما یو حکیم مشران دي، داسې مثال ویلی، زما دې مثال ته بیا ضرورت نه و. زما محترم الله رب العزت دی زمونږ او ستاسو په دې ښکلې عقیده باندې ژوند مرګ دواړه راولي. خو زه تاسو په خدمت کې یو عرض کوم، د ختم نبوت د عقیدې لپاره ما تاسو ته په اول کې وي د څه شي ضرورت دی؟ د عشق محمدي صلی الله علیه و آله وسلم. نوجوانانو واورئ، د خپل خوږ پیغمبر سیرت وګورئ، په هغې باندې ځان پوه کوئ. داسې نوجوانان هم شته چې په دنیا کې د بل چا نه متاثره شي، د خپل خوږ پیغمبر د سیرت نه نه دي خبر. څومره د افسوس خبره ده، څومره د افسوس خبره ده، ډېره زیاته د افسوس خبره ده. زما محترمو پکار دا ده چې موږ د خپل خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلی سیرت وګورو، هغه بیا وګورو، په هغې باندې ځان پوه کړو، او هغه بیا ځان له آیډیل شخصیت رسول الله مبارک جوړ کړو. زموږ د ټولو آیډیل او پسندیده شخصیت څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. د عایشت چې پیدا شي چرې به هم څوک قادیانی نه شي. وایي یو نوجوان قادیانی شو، د څه د وجې شو؟ هغه ته د یورپ یو ویزه میلاوېده، هغه د هغې د وجې شو.
دا کمبخت بدبخت به چرې هم نو شوی که د ده په سینه کې عشق محمدي صلی الله علیه وسلم و ولې به ده داسې کول د رسول الله مبارک عشق به په سینه کې وي هغه به دومره خبره برداشت کړي چې د رسول الله مبارک نه وروسته زه بل نبي نبوت ومنم کېدی نه شي بل نبي شته نه نو نبوت به یې څه ومنم خو عشق نشته عشق چې په سینو کې راشي سوال نه پیدا کېږي داسې وشي چې کېدی حضرت طلحه بن برا رضی الله تعالی عنہ یو وړوکی صحابي دی یو نوجوان صحابي دی چې رسول الله مبارک مدینې منورې ته راغلو نو دا نوجوان ماشوم هلک راغی وی یا رسول الله زه ستا په نالیدلي مخ باندې مین وم ما ستا په نالیدلي مخ باندې ایمان راوړی دی زه ستا عاشق یم او داسې عاشق یم چې څه راته وایې زه به هغه خبره منم رسول الله مبارک مسکی شو د نوجوانانو به هم ډېره زیات خیال ساتو رسول الله مبارک ورته وفرمایل دا څنګه کېدی شي چې ته زما عشق کې دې حد ته رسېدلی چې هر څه ته تیار یې وی یا رسول الله وګورئ تاسو ووایئ بیا ما وګورئ رسول الله مبارک ورته وفرمایل د پلار دې څه نوم دی وی برا وی ورشه برا قتل کا حضرت طلحه توره راویسته او دروازې طرف ته روان شو رسول الله مبارک ورته وفرمایل چېرته دی وی خپل پلار وژنم وی ولې وژنې وی تا ووی وی نه زه الله د دې لپاره نه یم رالېږلی چې یو پلار ته ووایم زه یې دې قتل که یو زوی ته ووایم پلار دې قتل که زه الله د جدا کولو دپاره نه یم رالېږلی زه خو د خپلولو دپاره در یو ځای کولو دپاره رالېږلی یم بچیه د خپل پلار د ډېر خیال ساته ما په تا باندې امتحان کو ما وی چې ته زما خبره کې د دې عشق کې صادق یې او که صادق نه دغه طلحه رضی الله تعالی عنه خپل ځان وښولو دی ډېر ماینو بیا یو ځل بیمار شو او داسې بیمار شو چې د هغې نه وفات شو رسول الله مبارک ته پته ولګېده رسول الله مبارک یې تپوس له راغلو چې بیمار پرسای له راغلو دی بېهوشه شوی هغه وخت کې پرې بېهوشي راغلې وه رسول الله مبارک چې وکتل نو صحابو ته یې ووې د طلحه داسې حالت دی چې شاید الله یې ځان ته وغواړي زموږ نه جدا شي که چېرې هم طلحه وفات شو نو ما ته د ده وفات اطلاع وکړئ چې دې په جنازه کې په تدفین کې شریک شم حضرت طلحه لږ وخت پس په هوش کې راغلو تپوس کوي څوک راغلي وو داسې معلومیږي د دې خوشبویانه چې د دواړو جهانو سردار راغلی دی قسم دی که داسې خوشبویي د بل چا وي واقع د رسول الله مبارک د وجود مبارک ډېره لویه خوشبویي وه په کومو لارو به چې رسول الله مبارک تېر شوی په هغې به خوشبویانې به وي خوشبویانې به وي حضرت طلحه وفرمایل وی دې ځای کې څوک راغلی وي رسول الله مبارک راغلی وی او راغلی وی ښه وی که زه چېرې مړ شوم نو ګوره یو کار به کوئ رسول الله مبارک ته به اطلاع نه ورکوئ زما د جنازې زما د تدفین لپاره به ورته زما د جنازې لپاره ته ورته اطلاع نه ورکوئ زما محترمو تاسو وګورئ نن په دې زمانه کې یو مؤمن مسلمان به دا وغواړي چې رسول الله مبارک د زما جنازه ونه کې خواکي او صحابه خو د دې لپاره مړو خو د طلحه دې خبرې ته غوږ کېږئ طلحه وایي ځکه ورته مه وایئ چې زما جنازې له دې نه راځي که تاسو ورته ووایئ رسول الله مبارک زما جنازې له راځي زمونږ دا کلی چې دی زمونږ دا بانډه دا د یهودو په لاره باندې راځي دغه ډېر ظالمان خلک دي رسول الله مبارک دشمنۍ کې دی ډېر زیات تیز دي هسې نه چې رسول الله مبارک ته نقصان ورسوي څه تکلیف ورته ورسوي زما دې قسم په خدای خیر دی زما جنازه رسول الله مبارک ونه کړي په محشر کې په حشر کې به د رسول الله مبارک سره ملاقات وکړم شفاعت به راله وکړي خو دا خبره مې نه ده خوښه چې زما جنازې له راځي او یهود ورته نقصان ورسوي دې ته ویلی شي عشق دې ته عشق محبت ویلی شي الله دې زمونږ او ستاسو دا محبت نصیب کړي ځان کې محبت د رسول الله مبارک پیدا کړي د هغې لپاره ضروري خبره درود شریف ډېر ویل پکار دی ډېر زیات ویل پکار دی درود شریف سره د رسول الله مبارک محبت ډېر زیاتېږي زما محترمو الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو په زړونو کې د رسول الله مبارک کامل محبت پیدا کړي داسې محبت چې د رسول الله مبارک نه مونږ ته هېڅ څوک خواږه نه وي هېڅ څوک خواږه نه وي الحمدلله د ټولو زمونږ دا محبت دی که نه دی زمونږ مور او پلار تام جهان زمونږ مال او جیداد زمونږ اولاد د ټول د رسول الله مبارک نه قربان دا ووایي او دا د زړه نه ووایي چې رسول الله مبارک باندې دې مونږ ټول قربان شو مونږ ټول الله رب العزت پر رسول الله مبارک باندې قربان کړي دا عشق محبت باندې الله تعالی زمونږ ژوند راولي په دا عشق محبت او په دې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دی الله رب العزت زمونږ مرګ راولي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ